رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 عملونه خپل کوي، 3 خبرې په خپل ځان کې راولئ، الله رب العزت به درته د ایمان لذت نصیب کړي. څنګه چې په دنیا کې د هر یو څیز یو خپله ذایقه او یو خپل لذت او خوند وي، دغه رنګې د ایمان خپل لذت او خپله ذایقه او خپل خوند وي، چې دا الله رب العزت ډېرو کمو خلکو ته نصیب کوي. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په 3 خبرو سره به تاته الله رب العزت د ایمان لذت نصیب کوي. اول نمبر، د هر څیز نه زیاته مینه د الله او د الله رسول سره شروع کوي. کوم خلک چې د هر څه نه زیاته مینه د الله او د الله د رسول سره کوي، الله رب العزت ورته د ایمان لذت نصیب کوي. دویم، په دنیا کې د چا سره یو تعلق ساتي، نو دا تعلق خاص الله د رضا دپاره وساته، د دنیاوي اغراض او مقاصدو دپاره نه، بلکې هر چا سره چې سلام دعا تعلق ساتي، دا د الله د رضا دپاره وساته، الله رب العزت به درته د ایمان ذایقه نصیب کړي. دریم، کفر ته تلل، دا به تاته داسې وي لکه چې یو انسان اور ته ورځي، اور ته ورغورځولی کېږي چې دا تاته دومره سخت وي. یعنی د الله نافرمانی، د الله د حکم نافرمانی، دا به تاته داسې وي لکه یو انسان چې کفر طرف ته ورځي، اور طرف ته ورځي. لہذا دغه 3 خبرې په خپل زندګۍ کې راولئ، دا 3 خبرې خپلې کوي، الله رب العزت به درته د ایمان لذت نصیب کړي. الله رب العزت موږ ته د ایمان ذایقه او لذت نصیب